أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. مخیاتونو کی مختلف قسم دلائل توحید باندې دا الله په قدرت باندې دا الله په اختیارات باندې دیزینا د وضاحت د پارا مثالونه پیش کړي. دا عام طور باندې د قرآن کریم عادت داده مسئلہ چې کله ذکر کی دلائل پیش کی نو بیا پسې مثال مراوړي. وضاحت د مسئلې د توحید په دې انداز باندې کوي. څوک چې منی هغې دپاره زیر ورکوي، څوک چې نه مني د هغې دپاره زجري تخویفي ناغه پیش کوي. مشرکان دي د هغې دپاره هم زجر او تخویف بیا عقلی دلیل پیش کوي او بیا ورپسې مسلمانانو ته مومنانو ته سوچ خبر منی هغې ته بشارت ورکوي. ضرب لكم مثلا من انفسکم، الله بیان کړل مثال ستاسو د نفسونو نه. هل لكم مما ملکت ایمانکم، آیا شته ستاسو د پاره د هغه سنا چې مالکانی دي ستاسو خلاسونه، من شرکاء د شرکاؤنا فیما رزقناکم، په هغه کې چې منګه رزق درکړل تاسو لا. فانتم فيه سواء، تاسو شی پای کې برابر، تخافونهم کخیفتکم انفسکم، تاسو یریږئ د هغې نه په شان د یرې ستاسو د خپلو همجنسو آزادونه. کذالک نفصل الآیات، دارنګې تفصیل سره بیانوم آیاتونه دا قوم د پاره چې پوهیږي عقل لري. الله مثال پیش کړي ضرب لکم مثلا من انفسکم، ستاسو د نفسونو نه ستاسو د عام چې کم جنس دی بنی نوع انسان دی، انسانان دی یو طرف تم دی بل طرف تم دی، یو طرف ته آزاد دی بل طرف ته غلامان دی. نو هل لکم مما ملکت ایمانکم، نو آیا شته ستاسو د پاره د هغه نه چې مالکانی ستاسو خلاسونه، من شرکا شریکان په هغه څه کې ما رزقناکم چې موږ رزق درکړلی تاسو له. ستاسو غلامان دي نو ستاسو اختیار دی بل طرف ته داغي، نو تاسو سره هغې یو ځای اوسیږي، ستا غلام دی، نه ته هغه له دومره اختیار ورکې چې تاسو ته او هغه په هغې کې برابر شئ. تاسو برابر کېدی شئ په هغې کې، دومره اختیار ته خپل غلام له ورکې چې کله ته خپل غلام له دومره اختیار نه ورکې
نو د الله اختیارات اخلي او ته مخلوقات لور کې الله تخافونهم کخیفتکم انفسکم تاسو د دغه غلامانو نه یریږئ لکه څنګه چې تاسو یریږئ د خپل هم جنسو د خپل آزادونه نن سبا دور کې آزاد د ځان سره شریک کو هغه لري سه اختیار ورکو نو بیا خو هغه په هغه باندې قابض کی بیا هغه سبا ستا سره جګړه کوي زه خو پکې شریک یم ستا سره به نوکری خو تاول لږ اختیار ورکړل نو سبا هغه پتا باندې بیا داو کوي وې داونه یریګم نه ورکول اختیار دیو جن چې څومره مشران دي غټان دي خپل نوکر هغه دې سي ساتي چې داو نشي کولای پي ساتي پروب کې ساتي خبر نشي کولای ولیک دغه يرد د ختم شي دا روب تل لري شي نو دغه بیا دې سينه چې داوو کی وي نو خپل نوکر دې هغه اختیار نه ور کوي خپل غلام دې هغه دومره اختیار نه ور کوي چې زه چې څنګه اختیار لرم زه څنګه پدې کې شریکم تم زما سره پدې کې شریکه نفان تم فی سوانو شی تاسو پای کې برابر تاسو پای کې په اختیاراتو کې برابر شي او نو ته هغه له اختیار نه ورکه چې هغه ستا هم د جنس په لحاظ سره هغه انسانان دي نو ته د الله سره د مخلوق څنګه برابر ہے اختیار ورکه الله وی تخافونهم کخیفتکم انفسکم تاسو یریږئ داغینا لکه څنګه چې یره کوي تاسو د خپل آزادونه آزاد خلکو څنګه تاسو یره کوي نو داسې تاسو د غلامانو نوم یریږئ خبره د یری نه ده الله یریږي نه الله اختیارات نه ور کوي چاله اختیار نه دی ورکړي چې دا د بازي کارونه دی دا به تکه تر اوسه پورې ما کول وز زستړې شوما زنکو زین شم کوله ته کوا نه اختیارات مبارک یا الله رب العزت وی د دې اسمه کې اسمان اختیارات الله وی ما سره دي د هر څه اختیار ما سره ده ولا يؤذو حفظهما د دې اسمه کې اسمان د دې حفاظت د دې نگرانی دا سچ دي نو دا ما باندې نگرانیږي نه دی باندې ستړی کېږم نه ولې الله رب العزت هغه اختیار لري هغه طاقت ته وسره قدرت ته وسره یو کار د کولوي چې کینو کن فیکون نه تخپل اختیار نه ورکه پرده اختیار ورکه دا الله ملک دی دا الله اختیارات دي تاغه اغلی نو بل ورکه لکه څنګه چې آزاد خلق او غلامان دا په دغه مال کې یو شان شریک نشي کېده دغه شان په دنیا کې په عالم کې یو اختیارات د الله دي نو د الله اختیارات ته د الله مخلوقات لسنګ ورکه دا څنګه برابر کې دی شي پکې الله تعالی دا ذمہواری نه ور کړی چې دا پکې تکوا کله الله رب العزت د دې تپوس داسې موکو یو طرف ته الله رب العزت پیدا کول کړلی نو تاسو شرکا تاسو چې کوم ته شرکا وای تاسو ته کوم ذمہواران وای تاسو ته شفعا وای اغه څه پیدا کړی دي نه اغه خو څه پیدا کړي نه ده ناغه پیدا کولې شي
کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون دارنګه تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي الله وایي دغه ځکه استا اختیارات نشي برابر کېده د چا سره دغه غلام سره دغه نوکر سره نو ته د الله هغه اختیارات د مخلوقات سره څنګه شریکه څنګه برابر ہے بل تبع الذين ظلموا واهم بغیر علم بلکې تابعداري کړل کسانو چې ظلم کړل د خواهشات خپل بغیر پنا پوي باندې بے دلیل رواني سوچ سمرا رواني په ظلم باندې سوچ سمرا روان دي سمرا ناروا کوي سمرا شرکیات کې اخته دي نه دا پسې بے دلیل روان دي دلیل وسره نشته بغیر علم پنا پوي باندې روان دي بل تبع الذين ظلموا بلکې تابعداري کړل کسانو چې ظلم کړل واهم د خواهشات خپل بغیر علم پنا پوي فمن يهدي من ضل الله نسوق به هدایت کی هغه چاته چې الله گمراه کړلی دے روان دے نو الله په مہر لگاو زته گمراه وس واپس نشی راتله دے بسو کراولی وما لهم من ناصر نبی دے پار سو مددگار دې لپاره سو مددګاران نشتی چې امدادو کی دنیا کې د هدایت کی آخرت کې د عذاب نخلاص کی فاقم وجهک للدین حنیفا نو قائم کا خپل ځان خپل مخ دین حنیف تا هغه دین چې مضبوط دی په توحید باندې مایل دی د ټولو دیانونو دین حق تا نو ته هغه دین باندې په دین حنیف باندې کلکشا فاقم وجهک للدین خپل مخ خپل ځان کلک کا په دې باندې سجے پدے دین کی دینوں پاغے بانے کلک شامل پکوا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا فطرت دا اللہ دے آغا چے پیدا کر لیا اللہ خلق پاغے باندے دا اللہ پا فطرت بانے کلک شئی دا اللہ پا فطرت بانے عاقدہ لرئی پدے بانے کلک شئی پدے بانے عملو کئی لا تبدیل لخلق اللہ نشتے بدلے دل اللہ دا پیداش دا پارا دا اللہ دا جوڑخ دا پارا لا تبدیل او مبدلوی جوڑخ دا اللہ لا تبدیل لخلق اللہ او تبدیلی مکوئی لا تبدیل بدلے دل نشتی مطلب دا پمانا دا امر باندے دا پمانا دا نہیں باندے لا تبدیل لخلق اللہ او مبدلو تاسو جوڑخ دا اللہ اللہ یو شی یو شان جوڑ کر لے ہوتے بل شان آڑے ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دے خلقوں نہ پوئی گی نا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا فطرت دا اللہ آغا چی پیدا کر لیا اللہ خلق پاگے باندے فطرت دا اللہ بھائیں پیداشی دی فطرت دا اللہ صدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر یہ وڑو کے آغا پا فطرت دے اسلام مانے پیدا کی فطرت دا اللہ فطرت دے اسلام دے فطرت دا توحید دے نو وڑو کے چکلہ پیدا شونے دے پہ اسلام مانے پیدا دے پا دین حنیف بانے پیدا دے دلہ اللہ بیا عمر ورکی دے لوشی دته یو داسې معاشره میلاو شي چې هغه معاشره د بل څه شي نو په ابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه نو دته چې کوم ماحول میلاو شو نو هغه ماحول هغه د يهودیت ته نو د يهودي کی یا هغه د نصرانیت ته نو هغه نصرانی کی یا هغه د مجوسیت ته نو هغه مجوسی کی بل طرف تے واڑی دغه ماحول د وجنا دیو جنا خپل ماحول په خپل اول ماحول هغه کور دی د مور غیګه دا خپل کور دی پای کی چې دا سړی برابر نشي اخوا دا د بدغه سي بد اخلاق ورواني د بی دین ورواني
ولی اول کې د فطرت د پرورش چې نه په بل شي کې شی دی د چې کوم ماحول ملا شي دی کله داسي په د باندې خیال ونه ساتل شي د کور ماحول خو لګوډه خيو لیکن د کور د ماحول نه بهر تشي د بهر ماحول کې الدګي چوغوري غلط هغه کې د لخون ورکی الدګي هغه ماحول خرابي نو دې کله لاړ شي نو کله سشي او کله سشي کله سشي هغه د دین په لحاظ سره بل طرف ته لاړ شي څوک يهودي شي څوک نصراني شي څوک هندو شي څوک سیک شي څوک بل څه شي څوک بل څه شي ماحول د مسلمانانو ته میلاو شو دي مسلمان پاتش دانګي مسلمانانو کې بیا ماحول کې هم ډېر تبدیلیان پکې راغلي ګڼ خرافات او ګڼ شیزونه پکې دي نو کله پکې په ماحول کې بدعات رسومات پکې نو شرکیات پکې نو دې پاره کې لوشي ناغل او خون ور کوي بیا کله ماحول دته میلاو شو نه نشو تماشو میلاو شو نو دې حالت کې پاره نشو تماشو کې لوش شو نو د سره هغه ملګری داسې ملګری او ته میلاو شو چې هغه نشو والدي هغه هر یو نشه چي دا هغه وړو کې دا او هغه غټه دا وړو کې نشي دې په وړو کې نشه باندې شروع شي رستور پسې دې یو قدم بل واخلي باقي کې یې داغه رستور پسې دې بل قدم واخلي نو غټي نشي ته ورسي کنه کله کله وړو کې نشدا نو د نسوارو نشان مثال په تور باندې د نسوار شروع کی وړو کې وای نسوار وکي وړو کې وای د باندې کم چې د نشي سيزونه دي هغه واخلي هغه بخوري کاغه پان دی کاغه بل څه ګڼ سيزونه دي دا سيزونه چې هغه نمونم چاله نه ورزي څوک چې نه کوي هغه نمونم نه ورزي بیا اخواتا دغه نسوارونه دغه نور سيزونه لوکړه قدم دون نور چت کی لویږي نال دغه بل ماحول تور او راوړي نو لاړشي لوکړه غټه نشي تلاشي نو د چرسو خبره شروع کی ورپسې هیروین شي ورپسې آیس شي دا کله کله پکې د داسې ماحول تلاشي چې حالت کې شرابي پکې تب تلاش فطرت الله التي فطر الناس عليها فطرت الله قبول کوي باغ من روان شي په دې باندې کلک شي فطر الناس التي فطر الناس عليها چې الله پیدا کړل خلق باغ باندې او هغه اولنې خبره ده چې کله وړو کېو دې پیدا شي نه باغ باندې نو چې دغه شانته روغ تربيت د اوشي پرورشي اوشي او دې روغ لاړ شي لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله مخکیم ویلو الدکی ویلو شیطان لګیا دی لا مرنهم شیطان به زبدی دې ته حکمونه کوم نال ته فل یبتکو نازان الانعام د خلق د ساروس وغونه بصیرای لومنی انهم ولا امرنهم دې د ارزوګانی مخکی کوم دی تبا حکم کوم فلیبتکو نازان الانعام د خلق د سارو وګونه بصیرای سارو وګونه سیرای هغه کې مطلب دا داو چې زبا دا دی برابر ما شرک طرف تا نو شرک بدی په هغه ځای کې ساروی دنه ساروی وګونه بصیری کی نال دغه بل ځای الله رب العزت وی ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام دغه وګ سری کړی شوی آزاد پر خو دلې شوی بچ کړی شوی شاه ولا وغیرہ دا الله نه جایز کړی دا الله نه مقرر کړی جایز کړی نه داخل کو ځان جوړ کړلی نو خلک پای باندې روان شي هغه شرکونه کول دا د ولې وې دا د بابا په نوم باندې دا من جوران لور کړی شي نال د خلکو په نور ورپسې مخه ته نور لاړه
د سارونه خبره بوتلنو انسانانو ته بوتلنو انسانانو وګونه هم سوري کړه سړی به او دا وړو کې به الک به دا وګ به سری کړی دا وګ کې به واله یا چولی پای کې به کونجه کې اچول نور سيزونه به اچولي کله وای دا پلان کې بابا بالکې ده او کله سوې نمونه ولګ دي کله وړو کې راواخلې نو دا د یو خاص طبقه خلقو ته حواله کی وای دا موږ هغه لور کړل کله زوی راوالی نو کله لور راواخلې هغه لور کی عام طور باندې لونو خبرې کی دا وی میاګانو لور کی دا من جوړانو لور کی دا بابا ملنګانو لور کی کسی کی الله لا تبديل لخلق الله او تبدیلی مرا ولې په خلق د الله کې په جوړخ د الله کې الله سره یو شان پیدا کړل نو خزیبل شان پیدا کړل خزل گیا دا هغه د سړو پیشن کوي او سړی لګیا دی د خزي پیشن کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کوم تشبیه جوړی د سړی او د خزي یو سړی د اغزان د خزي په شانتي کوي خزه دا اغزان د سړی په شانتي کوي نو دا سړی دا جنت بوین نه ښه لا تبديل لخلق الله ومبدلوي جوړخ د الله الله چې کم څنګه پیدا کړلی په کم طریقې باندې پیدا کړلی په هغه طریقې باندې وساتي سړی پیدا کړل سړی نو هغه سړی هغه ځان نه خزه نه جوړي د خزي چې کم کارونه دي د خزي چې کم داغه سره کم لوازمات دي هغه نه جوړي خزي خبره کی او مایونه شوف الحلیا اپ کالو کې پیدا کی په کالو کې لویږي نه هغه په شانتي مکوې دا سړی نو سړی شړ شابار شډل دا سي پکاري ال دغه دي نرم نازک کی ال دغه د خزو چې نور کم تشابه دا هغه سره شوږي امداغي په شانتي کی من تشبع بقوم فهم وي ادارنګي سوچ متشبهین دي متشبهات دي خزی دي سړی دي هغه دبل په شان دي ځان جوړي نو هغه به لعنت وريږي د الله طرف نه لعنت دي د الله د رحمت نه بلري لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم دا دین مضبوط ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوئیږي نه اکثر د خلق نه پوئیږي نه دغه باندې بس الله رب دې موږ قرآن سنت